على محمد عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مسلمانانو، اللہ جل جلالہ دغی آیات کریمہ کی دا حضرت آدم علیہ السلام واقعی تے اشارہ کائیں کہ اللہ پاک دا اسمانونو دا زمکو دا پیدا کیدلو نا بعد اللہ پاک دا انسان دا پیدا کیدلو ارادہ اکڑا. نو پہلا اللہ پاک دا انسان پلار پیدا کا حضرت آدم علیہ السلام. دا آدم علیہ السلام واقعات قرآن کریم پڑھے روزینو کی ذکر کرے دا. اب انسان تا بار بار اللہ پاک دا دی خبر تعلیم ورکائیں کہ انسان تما دا دی چیز نہ پیدا کرے اور دا سے میں پیدا کرے. نظما احسان بیرے نا پہلا نیز پہ اور بات کے میں ہنس کرے. ستا وجود نو، ستا تذکرہ نو، چا نیا دولے ستا نم نو، زا اغا ذاتیم چه ستا وجود تسر نو ما تالا وجود درکا اس وما نہیں رہے. نو دا آدم علیہ السلام دغا واقعہ اللہ پاک مفصل ذکر کئی او بیا دا رسول اللہ مبارک دا امت علماء او دا امت مجتہدین و ائمہ علماء دا تاریخ اغوی تا چکل دا اللہ دا پیغمبر یو حکم ملوشی اغوی بیا غی کے دا سے تحقیق کئی چې پورا دا غسیز جړ رو باسی او مسلمانانو ته خبر واضح کی. نو دا ائمه او دا علماء او دا قرآن او دا سنت پر انا کی دا حضرت آدم علیہ السلام واقعہ در بیانوم او دا دین و بیا دا خپل حقیقت اندازہ لگوئی چې مونږ او تاسو سره الله پاک کم احسانات کړی دي او دا مونږ سکو. مفسرین وای دی باندې به ان شاء الله خپل ځکه بیا بحث کو. الله اسمانونه څنګه پیدا کړو او د سنه پیدا کړو سوې پیدا کړو او زمکه د سنه پیدا کړو څنګه پیدا کړو سوې پیدا کړې او په دې ټیم څومره لګېدل. علماء وايي د دنیا د آبادېدلو نه بعد دنیا پورا شوی دا د زیارت پورس اتوار دا ورځ نه د دنیا ابتدا شروع شوی دا. اتوار ورځ ته عربی کې احد وای، احد یو ته وای، دا پهل نه ورځ وا
ورپسې پیر ورځ دا غیتا عربی کی اثنین و ایمانات دویم نمبر، نهی ورځ تا عربی کی ثلاثا و دریم ورځ، شروع ورځ تا عربی کی یوم الاربعاء و سلورم ورځ، زیارت ورځ تا عربی کی یوم الخمیس و پنځم ورځ، جمعه ورځ ته یوم الجمعه وای چې دې کې بیا د حضرت آدم علیه السلام او د ټولي دنیا اجتماع راغلی دا یسیس کمال ته رسیدلې ده. هفته ورځ ته مونږ او تاسو خالی ورځ وا یوم السبت ورته وایو، دې کې هیڅ نه دی پیدا. هفته په ورځ نظام مکمل برابر و. نو د زیارت په ورځ باندې د آدم علیه السلام نه علاوه د ټولي دنیا نظام برابر شو. د جمعې په ورځ باندې الله پاک ملائکې راجمع کړي. او ملائکو سره الله پاک مشوره وکړه. ملائکو زما اراده دا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمکه کې زه یو نائب پیدا کول غواړم، تاسو څنګه خوښه ده؟ ملائکو سره الله پاک مشوره وکړه. علماء وی اللہ پاک مشورے تا اس ضرورت نشتے، لیکن خپلو بندگانو تا اللہ پاک خی چی یو سڑے دے پا خپل عقل اعتماد نکئی کہ تاسو کم یو کارم کوئی نو چا سره مشورہ کوئی. بھائی سڑے وی زما اچھا تا ضرورت نشتے، زڑیر عقل مند و خیاریم، دا خبری غلطی دی. اللہ دا ملائکو مشورہ منلی ندا او نا اللہ پاک دا ملائکو مشوری تا ضرورت لري، لیکن صرف تعلیم للعباد چی زما بندگانو تا دی خبر تعلیم ملو شی چی مشورہ کوئی. نو اللہ ملائکو سر مشورہ اکڑا. ملائکو ورطوی نا زمکہ کی سوک پیدا کواما. اللہ ورتو فرمائل ولی ویگور بیا با پکی فسادو نکای، اتجعل فیہا ما یفسد فیہا، اگر سوک پکی پیدا کے چی فساد بکئی، پردی فصلون بس وزئی، کورون بورانئی، نقصانات بکئی، جگڑی بکئی، ویسفک الدماء وینی بتوئی. نو پدا سے مخلوق سکے جستا خبر نہ منی، او ستا مقصود خو ستا عبادت کول دی. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. زمونږ رب کم صفاتونه چې تا ته ثابتول غواړي او مناسب دي هغه درته ثابتو، او کم صفاتونه چې ستا ذات تاغې نه پاکول غواړي هغې نه تا پاکو. نو خلیفی تا سے ضرورت تے. اس علماء وی چونکہ دا قصہ دا آدم علیہ السلام دا او دا انسانیت پیرنی قصہ دا، نو دا دا حکمتنو او دا حکمونو او دا علومونو ڈکا دا. اس ملکو اللہ پاک تدا خبر ولی اکڑا. دیور تا ولی وی چې تا هغه څوک پکې پیدا کې چې فساد بکې ویني تو یې معنا م پیدا کوا او موږ ستا عبادت کو کنه. نو ملائکو ته څه پتا و انسان خلا نو پیدا. نو علما د دې درې جواب کوي. و یو د دې وجنا کہ اللہ پاک دا دنیا پیدا کرن پہلے پکی پیریان پیدا کرو
د انسانانو نه پهلا او پیریانو په دې ځمکه کې فساد کړو، ویني ته کړي وی یو بلی وجلی او فسادونه کړو. الله پاک ورپسې ملائکه رولې غلې او هغه تمام پیریان چې هغه د ځمکې نه اوشاړل سه مړکړه او سه دې غرونو طرف ته اوشاړل شاړو تا. نو ملائکو قیاس وکا چې د دې پهلنی مخلوق چې کم تا پیدا کړي واغوي خو فساد او وینې تویولې دا دغه غوندې مخلوق دی، دوی هم داسې کار کوي ځکه چې داغوی په ګدۍ راولي او داغوی په ځای راولي. نو د دې وجه نه دا خبره ملائکو کړې ده چاته چې د چا ګدۍ ملاویږي نورستانه سړی د پیرنی سړی کارونه کوي. دویم نمبر وی د دینه معلومه کړه د دې خلیفتن د دې ټکی نه معلومه کړه. خلیفہ قاضی ته وای، نائب ته وای، سوچ فیصله کوي هغه ته خلیفہ وای. نو فیصله کون کی تکل ضرورتی چې خلق جګړه کوي کنه، چې څوک جګړه نه کوي فساد نه کوي نو عدالت ته څه ضرورت ته، تانے ته څه ضرورت ته، حوالات ته څه ضرورت ته. څوک جګړه نه کوي، عدالتونه او تانے او حکومتونه دې د پاره جوړیږي چې خلق به فسادونه کوي او دې حکومت ته او دې تانے ته او عدالت ته خبر ازي نو هغه بوله فیصله کوي. وی چې یا الله تعالی قاضي پیدا کې ازمکه کی، تعالی خلیفہ فیصله کوونکې پیدا کې، نو فیصله کوونکې سره پهل فسادم لازم دی، نو فیصله کوونکې سره پهل وینه تویولم لازم دی. ویني به تویې جګړه به کوي، فساد به کوي، نو سړی به راځي او فیصله به ولا کوي. نو د دې نه معلومه کړه. دریم نمبر دا چې دا د دې خپل سوچ او خپل فراست یو چې انسان الله دنیا کې پیدا کی او خو بد سره پیدا کی، اغراض ورپسې اون خلی خامخا د اغراض په وجه باندې با یو بل سره جګړه کوي او فساد وکړي. الله پاک د ملائکو خبر او نه ماننا ورته وینا انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکو ز په هغه پټو سيزونو خبردارم چې تاسو ته پته نشته. تاسو فساد طرف ته ګورئ او زه ماته اصلاح کاری، تاسو وینو تویولو طرف ته ګورئ خو ماته زما محبت او زما عبادت کاری. پلسو کسانو کې کنه کسان فساد کوي خو یو کس بداسي چې د الله بندگی وکړي. نو الله خاطر د دې یو کس کوي نو دې نو کسانو ته سنوي ګره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یزال فیکم ثلاثه وفي روایت لا یزال فیکم سبعه بهم ترزقون وبهم تمترون وبهم تنصرون. ہمیشہ پتاسو کی دری کسانی یا ہمیشہ پتاسو کی وہ کسانی چې دا غوی د خاطر الله رزق در کوي، باران در باندې کوي، استاس امداد کوي. الله به خاطر نه دی. انسانانو کې داسې خلق شته چې الله یې خاطر کوي. دا مونږ او تاسو چې مزه کوو دا زمونږ عمل نه دی. مونږ او تاسو خپل عمل معلوم دی. منځونه زمونږ او تاسو مخامخ دي چې څنګه کوو. روجی زمونږ او تاسو مخامخ دي چې څنګه کوو. حجونه زمونږ او تاسو مخامخ دي چې څنګه کوو. زکاتونه او صدقات زمونږ او تاسو مخامخ دي چې سم سره وکړو. سره د دینه باران
اسمان لګیا دے باران کوي او زمکه لګیا ده فصلونه رانه کوي ورځ په ورځ مو فصلونه خکېږي الله پاک نعمتونه ورای زمونږ څه کردار دی دا په دې زمکه کې نیکان خلق شته داغوی خاطر الله کوي داغوی خاطر الله کوي نبی علیہ السلام فرمائے لولا رجال رکع لولا رجال رکع وبهائم رتع وصبيان ردع لصب عليكم العذاب صبا نبی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ پاک د دې سارو خاطر نہ کولے چې گیا خوري د دې ماشومان خاطر نه کولې چې د مور پي خوري او دې اولیاء بزرګانو خاطر نه کولې چې په الله تعالی ولاړ دي نو الله و در باندې عذاب ته کړي خو دې زمکه کې اوسم داسې خلق شته چې هغه هر شپه الله ته وایي چې یا الله ته مو د عذاب نه بچ الله دا غوي خاطر کوي نو اللہ ملائکو تو فرمائل انی اعلم ما لا تعلمون ما تا اغسیس کاری تاسو تا نخکاری زپا اغسیزونو پوئیگم تاسو پی نپوئے گئی تاسو پا فساد او وینو تویولم دماغو کی دی او اللہ وی ما تا اغا اولیاء و بزرگان و محبت کون کی اخکاری چی دا دی آدم علیہ السلام پا بچو کی پیدا کی دنیا خدا غلط پیدا کوما منگو تاستا چیوئے میں نے ایم پی اے سڑک جوڑی زیر آل جوڑی دے کس خاطر کئی علاقہ وہ استاد خاطر بستا کلی تا گیس بوزو استاد خاطر بستا دی کلی دا روڑونو پاگه کم نا پا اغا روڑونو پاگه کلی کی دا اغا سڑی دشمنانم بلا اسیگی خود یو کس تا خاطر ٹول کلے والا بات کی دا قرنگی اللہ پاک دا خپل اولیاء و بزرگان و خیال ساتی نمونگا و تاسو گناہگارانم پاکی مزے کو نا اللہ ورطاو فرمائل زب آغا سیس پوئے گم چی تاسو نا پوئے گئی مشورم ٹک ندا ملائکے خاموش ہوئے اس اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کائیں جبریل علیہ السلام اللہ پاک رو اختوی جبریل زمکه تبلار شي او زمکه کې چې څه قسمه خاور ده د هر قسمه خاور نه به یو یو چونګ خاور راواله او مال راوړه جبريل علیہ السلام زمکه تراغه زمکه ته وی خبر ز الله پاک را لېګلم وېسه د پاره ویتانا یو چون خور اوڑم وی سپی کئی اللہ پاک پی سکئی وی زمکہ کی اللہ انسان پیدا کئی خلیفہ پیدا کئی زمکہ ورطوئی چی اللہ انسان پیدا کی دیو دا اللہ تابداری کا نافرمان بھئی جبریل علیہ السلام ورطو فرمائل دے کے با تابدار ہومی دیکھ بنا فرمان گمی زمکا ورتوئی کچرت دالے تابداری اکڑا نصبہ کی گی وی اللہ بے جنت تبوزی اوئی کانا فرمانی اکڑا بیا بس کی گی وی اللہ بے دوزخ تبوزی ورتوی دا اگر رب خاطروں کا چکم رب ترا لے گلے مانا خور موڑا ما با اللہ پاک دوزخ کیا چیز کا مانا با انسان جوڑی او زد اللہ قہر و غضب تا نشم ٹنگے دلے دو مغا رب خاطرو کو مانا خواش او پا جڑاشوا دمر اجڑل چی جبریل علیہ السلام زڑن نرم شو او واپس لار اللہ ورطو فرمائل جبریل خاور دی روڑا ویا اللہ ازمکی را لستا پنم قسم راک
دومره وجړل چې زما زړه ورته نرم شه، ما وې زه نه وړم. الله میکائیل علیہ السلام رو غختوي ورشه زمکه نه خاور راوړه. اگر هغه زمکه ورتوي څنګه راغله؟ وی الله را لګلې مې یو چون خاور وړم. الله آدم علیہ السلام پیدا کړي، انسان پیدا کړي. وای میکائیل علیہ السلام چې الله انسان پیدا کړي دی به د الله خبره مني کنه ما مني؟ وای سبا د الله خبره مني او سه انسانان بنه مني. وی چې کمی مني یا به جنت ته ځي او چې کمی نه مني یا به دوزخ ته ځي. وی دا هغه رب خاطرو ک چې تیر علیګلې ما نه خوره موړه زبد دی انسان په وجه باندې دوزخ ته ځم. دومره وجړل چې میکائیل علیہ السلام زړی نرم کم واپس لاړ. وی خوره دی راوړه یا الله ستا په نوم راله قسم راک. او دومره وجړل چې زما په زړه ونش. الله اسرائیل علیہ السلام رو غوښته ورتوی ورشه زمکه نه خوره راوړه. هغه ځان سره یو امسا واغسته د اوسپنې او روان شو. زمکه تلاړ او چې زمکه تلاړ هغه امسا یې اوچته کړه او زمکه ته راخطا کړه. داسې ګزار زمکه ته ورکړه چې ټوله زمکه وخوځوه. زمکه ورتوي څنګه راغله؟ ورتوي الله را لېږلم. الله یو چون خوره راکا. اقصی خبرې وسره وکړه چې کم جبرئیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام سره کړي. اسرائیل علیہ السلام ورتوي نه دا ټیک د چې تا مال قسم راکړه د الله په نوم، خو تا قسم راکړه د چا په نوم چې او مغه رب زرا لېږلم. د الله امر ستا د قسم نه ما ته خوښ نه دی. خوره بدر نه وړم. هغه ورته په جړا شوې ټیک د ستا جړا په خپل ځای ټیک ده، لیکن زما د رب د حکم نه ستا زرګونه جړاګانې قربان شه. جاړه ما وړم بدنه نو خوره تې راواغسته. الله ورته فرمایل اسرائیل خوره دې راوړه ویاو. ځمکې درته قسم در نه کوي ریک. وی نه جړل وی جړل. وی ستا په رحم را نه غي. وی ستا د حکم مقابله کې په زماډو رحم را نه غي. وی خطه سخت دله اوم د دې انسانانو نه بدتر وحالي. ستا زړه کلک دی نو مات دی باندې مسلط کړي. مالی دلی نه دي خدا استادانو نه مې اورېدلې دې کې یو خبره چې اسرائیل علیہ السلام الله ته پجړا شو چې زما ربا مال خودي خطرناک ډیپټی را کړه. زبر د چا پلار وجنم، د چا برور وجنم، د چا بچي وجنم. دا ټول مسلمانان انسانان براته خیرا کوي. خدایا اسرائیل تبا کی زما پلاری وجو نو ټول انسانیت براته خیرا کوي. الله ورته فرمایل نا داسې باندې بولو ګورم چې تبتی خلق بوئی گاڑی ہوا لانی سڑی ہوا جا کینسر ورته لګی دا درازی وخوړه تبه وا پلانې بیماری وا او ستانم بسوک نه یادای. بہرحال اللہ پاک اغا خور راواغستا میکائیل علیہ السلام لے ورکڑوی دا جنت تیوسا جنت تیوڑا ویدل تیو چینا دا غی تا تسنیم چینا وی. انسان خدا پاک دا سی پا عزت پیدا کرے ورے وی تسنیم چینی تیوسا تسنیم چینی بانی واغا گلا دا جنت پاکی اوبے پکی واچولی. دا دیو جن انسان دمر پاک دے علماء وی انسان دمر پاک دے چی دا انسان سرمن چی دا انسان غوخا
دا استعمالا ناروا ده د وجه د شرافت د وجه نه. د دې دا خټه پیله د جنت په اوبو باندې غلې شوې ده. د دې وجه نه زمون علما وایي چې د کافر جوټم پاک ده. یو سړی کافر دی مرتد دی او به اوس کلی ته داغه نرستو داغه جوټه سکلی شي ځکه انسان دی او انسان ذاتی طور باندې پاک دی. تسلیم چینی باندې د انسان دا خټه واغلی شوه. د هغې نه پسې جبریل علیه السلام لور کړه او بیا 40 کاله دا خټه همداسې پرته وه. 40 کاله پس دا خټه چیړ والا جوړه شوه. بیا همداسې پرته وه 40 کاله. بیا د دې نه کودړې غوندې جوړ شو. د آدم علیه السلام جسد مبارک ته جوړ شو. بیا داسې اوچه شوه لکه کولال چې چاټۍ یا منګې چې دی هغه پوخ کې او داسې ټنګاری کوي کالفخار. بعضې علما وایي 40 کاله دا خټه پرته وه چې بدبویه شوه. بیا 40 کاله پس د دې نه چې دی نو هغه چیړناکه خاوره جوړه شوه. 40 کاله پس بیا کودړی جوړ شو. د آدم علیه السلام جسد هغه بیا وچ شو او دا بیا الله پاک په داسې لار کې واچو چې کومه لار باندې به ملایکې تلې راتلې. هغه وخت کې د دې ځمکې او د اسمان حکومت د شیطان سره د سره به زرګونه او لکونه ملایکې وي او په هغه لار به ته څوک وایي دا علاقه د مکې مکرمې او د طائف په میس کې یو علاقه د هغې ته وادي النعمان وایي. هغه وادي النعمان کې حضرت آدم علیه السلام جسد مبارک پروت. نوې چې کله حضرت آدم علیه السلام جسد مبارک تیار شو او کما خاورت زیاتی شوا نو داغین اللہ پاک کجور پیدا کرا. یو حدیث کے راضی رسول اللہ مبارک صحابہ تو فرمائل صحابہ پدیونو کی کم ونه دا جستاسو ترور کیگی او دا انسان سره مشابه دا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی ما تا یادو چی دا کجور حضور یاد آئی. خلوی اجلہ بزرگان صحابہ موجودو نوی ما غگ نکو نو حضور پخپلوی علا وی النخلا خبردار اگا کجور دا. بیا کور تا لارم نو پلار تمیوی چی ما تا خو یادو. پلار را توی ولی دنوی ماوی مال حیار آتلا نو کجور الله پاک دا غیر پیدا کړه. نو د کجوري د انسان سره ډېر مشابهت ده. یو دا چې کله کجوره میوه نیسي نو دومره وخت لې چې څومره انسان بالغ کېږي. اوس خو د ویانې روتې او ناشنا کجوري روتې چې کم زړې کجوري او په خپل موسم به پخېدې. دویمه دا انسان د خپې لاسونه کټ کا دې نه مړ کېږي خو که سر دې ته کټ که نه مړ کېږي. کجوري نم چې سر کټ کې بیا وچېږي. درېمه دا چې د انسان په بدن ویښته دي دقسې ویښته په کجوره باندې هم دي. علماء 12 مشابهتونه ذکر کوي. نو د آدم علیه السلام ډانچه مبارکه برابره شوه. شیطان سره ملایکې دي او را روان دي. آدم علیه السلام یې ولیده ملائکی لگیا دی آدم علیہ السلام صفا کئی او خدمت کئی. دانچہ دا شیطان وی دا سدی وی دا خبر نہیں اللہ یو خلیفہ پیدا کئی زمکہ کے وی خلیفہ پیدا کئی ویا وی زڑکے وی کچرتا اللہ ورتا مرتبہ زمان سیوا ورکلا منگا تاوستا دا یو کلی مشری ملوشی دا یو ملک مشری ملوشی بیا راته هیڅوک نخکاری. شیطان ګورې لا اوس هم خو د ټولې ځمکې حکومت هم ورسره او د اول اسمان هم ورسره. نفس خو ډېر ظالم دی.
زړه کې وای دا خو الله پیدا کوي، خو کده ته مشری ملو شو او زمانه اوچتو نو خبره به نه منم، او که زمانه خکتو نو ظلم به سره کو. دومره هغه کرسی خراب کړو، ورغه په خېټه ورته لاس وو داسې وی ټاپاو. ملائکه ورته ویلي وی ګورم چې دن نتشته کا دن نډکره اچ ویډه بوناغه आवाज وکړ وی خدا خو تشته نه پخلی وردن نه شوټول بدن کې وګرځي د واپس راور هر زیته ځانو رسو صرف زړته چې ورتل ته بندو زړه خدا الله پاک د اوسېدل زید هغه د شیطان الله بند کړي بار روته وی کارو شمله کو ته وی غم مکوا ګرځې دې چې سړې پکې چکر لګولې شي نو توکانی پی ټوکړي دا توکانی توکل توکانی پاک چیز دے خو کار د شیطان دے ګوره نو توکانی توکولیو کمالی بی عزتی دا نو شیطان د آدم علیہ السلام په دې ډانچه توکانی ټوکړي ناغه د آدم علیہ السلام په دې خېټه مبارک ولګي دي الله جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل ددا پلیتی توکانی تلره کا ناغه دې مسواکه ګوت باندې دا توکانی تلره کې نو سم دانوم کاند دې کا خیالم کړ نو د دین هغه توکانو سره خورم لړکړه نو دا غین الله سپه پیدا کو نسبی کې درې صفات دي یو د آدم علیہ السلام او یو د جبرائیل علیہ السلام یو د شیطان د آدم علیہ السلام صفت پکې دا دی چې انسان سره وفادار دی د سپي عمره وفا په یو حیوان کې نشته ګوره تی شړو بیا برازي ځکه دا د انسان ته جز نه پیدا. دویم صفت د جبرائیل علیہ السلام دی هغه دا دی چې ټول شپه ویښ وي او تاسو کی داری کوي خو چې تاسو راویښ شنو دی ودشي بس. درم نمبر صفت دا د شیطان دی پکې سور ته موای غپیږي بدرته خو به خبر دی چې دوی سوای پلار رواني نو تا تبا आवाजونه کوي او منډه بدر پسې وای او غپیږي با نو شیطان ته مونږ او تاسو هیڅ نه دی ویلي خو پریدیم نه نو دا درې صفاتونه په سپیکه الله پیدا کړي. بعض علما وایي چې دا انسان په دې نوم کې چې کوم کند ده دا شیطان په توکاړي نه وی توکړي دی شیطان بچ داسې متلو نو آدم علیہ السلام ته په دې خېټه یو ډاپ ورکاو چې داسې دی او چې داسې بمته نو یو ډاپ په ورکاو نو دغه ځای کند شو تور شو د ډېر والو د لاس نو دا د نوم ځای چې دی دا دغه شیطان دغه والو د لاس شوی دی د دې وجه نه چې ماشوم پیدا شي نوم به ولا کټکې ځکه دا د شیطان د والو ځای دی چې بیزتی کیږي چې تاسو سره مرابطه کټ او ختم ده. بهرحال الله پاک د آدم علیہ السلام ډانچه برابر کړه الله د آدم علیہ السلام روح پیدا کړ روح پیدا کړ روح ته وې دن نشپکی هغه وی یا الله نه تر نه کېږي ولی وېدن خړور ډېر تور تیار ده او انتہائی تنگ زید او جور دے زه خدا سے زید نظم الله ورتوی دن نشا وای نه دن کېګم دې تیارو ته وګوره زما ربا او دا څومره تنگ دی او دا څومره جوور دی وی دن نشا وای نه دن کېګم پزور وردن نکو وی یزا د انسان روحا وای که په خوشحالي دن نشه وی نو تب په خوشحالي راوتی خو چې پزور دن نشوي نو اوس په پزور باندې روزي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سنت کوي ما غفل عن ذکره الغافلون. معزز مسلمانانو ما تاسو ته حضرت آدم علیہ السلام
د پیدا کېدلو واقعه شروع کړي و. چونکه دا د انسانیت د تخلیق ابتدا ده، نو قرآن کریم د حضرت آدم علیہ السلام واقعہ دا بار بار په سورتونو کې ذکر کړي چې انسان تعالی نافرمانی پکار نه ده، تعالی تکبر پکار نه ده، تعالی ما څومره احسان کړی دی او ما څنګه ته پیدا کړی. او بیا د رسول الله مبارک د امت علما او مورخین هغه لګیدلی دی او د آدم علی السلام واقعای تفصیلی لیکل ده. علما وای د حضرت آدم علی السلام ډانچه چې کله برابر شو نو داغي وګدواله شپته غزا الله پاک جوړ کړ. د آدم علی السلام قد مبارک شپته غزا او پټول بدن کې ورته 370 رګونه ولګول او 240 پلی پکې پیدا کړي. او سر کې ورته وسوري وکړه، تمام بدن کې 9 سوري او داسې 9 مفصل ورته جوړ کړه. نو چې کله د آدم علیہ السلام وجود مبارک برابر شو نو روح الله پاک پیدا کړ. الله ورته فرمایل د آدم علیہ السلام دې ډانچې ته دن نشه. اگر روح ورته وی یا الله نه دن نکېګم دا خډېر زیات جوړه ده او تیار ده پکې او انتهایی تنگ ده زما خو کلاو فضا خو خی. الله ورته فرمایل دن نشا وین دن نکېګم ما ابعد قعره واشد ظلمته، دا څومره جوړ دی او دا څومره تیار ده پکې. الله ورته فرمایل زما په علم کې دا چې تب دې ډانچې ته په زبردستی وردن نکېږي او بیا به د دې ډانچې نه په زبردستی روزي. کدا ته په خوشحالۍ د نشوي نبیا به د دې ډانچې نه په خوشحالۍ راوتی. خو زما په علم کې د دې خبرې سبقت شوه چې تبه د نکېږم زبردستی باندې او بیا بروزم په زبردستی باندې. علما وی دا الله پاک دا د الله قانون دی چې انسان کم سیس کې خفګان تصور کوي هغه کې ورته الله خوشحالي چوي. دا روح د انسان دانچې ته نه دنه کې د ویډیره تیار ده او جوړ ده او تنگ ده، اوس دومره خوشاله ده چې اوس ته نه روزي. مونږ تاسو وایو الکه روډ باندې او خیال کاوه گاړې دیونه وای نو چې گاړې دی وای نو څه چل به وشي، خو روح به وزي. مونږ وایو چې روح مو نه وزي، حالان کې او مغه تیار ده پکې او مغه تنګي ده پکې او مغه جوړواله ده. لیکن دا الله قانون دا دی چې انسان کم سیز کې خفکیږي دی وای کذل تزم نقصان کېږم او مغه کې ورته الله پاک فائدہ مقرر کړي. حضرت یوسف علیہ السلام رونو رونی و کوئی کې غرزو. یوسف علیہ السلام چغې والے
ورتوی يرونو دا دومره جوور دی او دومره تیار ده پکې دی کې لړمانان او ماران دي زه خو پکې نه ورځېږم په زور پکې وغورځم. او بیا یوسف علیہ السلام پاغه کوئی کې الله دومره خوشاله ک چې هغه کوئی کې ورته پیغمبري ورکړ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود رونی و او وی غرزاو دا اور پمینس کی غرغنڈی خطی لمبی وی دا انسان دا طبیعت خلاف کارو، لیکن اللہ ابراہیم علیہ السلام پاگا اور کی دا سے خوشحال کا چاورتوی زندگی کی دا خوشحالی زندگی ورزی تیری کری و یاو وی اغا دری ورزی چی دا نمروز سره می پاور کی تیری کڑی وی دا سے خوشحال زندگی ما بانی چرتا نظر آگا. ندا دا اللہ قانون دے چی انسان اللہ خفقی نا کم سیزن چی خفگان تا تخکاری و تنگی در تخکاری و مقکی با دی اللہ خوشحال کئی با دا دے اس منگا و تاسو دا بدن خیال ساتو کنا منگو آئیو لکا بیمار باشی نو چی بیمار شی نو سچل باوشی نو بیمار مقدمه دا مرگ دا چی سڑے مڑکی گی نو پہل بیمار شی نو دا بیماری نزا کزان بچکاو چی مڑن شو روح را نلال نشی دا لوگی نزان بچکاو چی مڑن شو دا تند نزان بچکاو چی مڑن شو نو هر سڑے دا خپل بدن لحاظ ساتی چې زما بدن دې سالم وي او زمل نشم ما روح وا لال نشي. بہرحال الله پاک دا روح راواغست د آدم علیہ السلام په دې ډانچه کې په زور وردن راکړ چې وردن نه کو د سر د طرف نه نو دماغو کې چکر وو سل کال دا آدم علیہ السلام دا روح دا آدم علیہ السلام پا دے دماغوں کے گردے دو تک دماغ پا انسان کی یو قیمتی چیز دے. علماء وی صرف دا دماغ رگونا 1,02,000 دی دا اللہ پاک پا خپل قدرت تیار کرے. غربیان انگریزان را جمع شوی منگ بم انسان جوړ کو دقه سے مواد به پکې واچو نو دا انسان دا سر اوس پړاو د دې نقشې جوړ کړ صرف هغه نقشې سلور جیره بچراله یو بل ته کار خراب شو نقشه خو لګ ځای کې راځي او چې بیا پاغي باندې عمل کینو بلډینګ خو سیوازه نسی نو چې نقشه سلور جیره بشو نو د انسان سر بسنګ جوړو نو تختید نو سل کالا دا آدم علیہ السلام دا روح دا آدم علیہ السلام پا دے دماغو کی چکر وو یو رگ چھٹکاو بل رکھتا تو بیا بل رکھتا تو بیا بل رکھتا تو. علماء وی دی دنیا کے چھ انسان سے جوڑ کرو دا انسان دا یو رگ کمال دے 1,12,000 رگون دی دا دنیا کې چې د ټینکون اخکاری او کجازون اخکاری او چې سچ کمالات اخکاری دا د انسان د یو رک کمال دی. نو ته وایا چې ټیم ملاوي زندگی اوږده وي او د انسان دا نور رګونه الله پاک را اخکار کړي چې دې کې به کم کمالات موږ تاسو د انسانانو صفات کاو انسان دومره کمالی نه الله پکې کمال چول دا انسان په دماغو کې دا رګونه دی رګونو کې الله دا دومره کمال چوي. سل کال پس د حضرت آدم علیہ السلام دا روح مبارک سترګو ترور رسېدو نو سترګې کولاو شوې دا خو کودړ او د خاورې نه جوړو نو چې کم زې تبروح راته هغه باندې با ویخته چړاوېده پاغه بغوخه چړاوېده هغه نه په پلی جوړې دي هغه کې به نمیر اتلا نو په خپل سترګو مبارک ته چړو رسېده دی لیدل شروع ک او دی ویخترا شنو شو او هغه نه غوخه جوړه شو نو بدن ته وکړه چې بدن خو زما اسه خوره نو بیا دا هغه نه پوز تراغه نو پوز نه غوخه جوړه شو
نو انترشی اوکا نو آدم علیہ السلام فرمائل الحمدللہ. اللہ ورطا فرمائل یرحمک اللہ ولہذا خلقتک. آدم هم د دې د پاره مې پیدا کړې چې ته به زما ثنا وې. او بیا داسې را روانو تر دې پورې چې خپو ته رسېدو. نو چې څنګه خپو ته رسېدو نو آدم علیه السلام پاسېدو. الله ورته فرمایل صبر وکړه ستا بدن برابر نه دی تلوار مه کوه. نو الله فرمایي خلق الانسان من عجل. انسان تلوار گند دے او د تلوار نه پیدا وے. نو هر څه کې دې تلوار کوي. نو چې کله خپو ته ورسېدو نو دی وته نو لار نه و نو واپس راغی. نو چې د آدم علیه السلام بدن مبارک برابر شو الله پاک ورته جبرئیل علیہ السلام رو لېږو میکائیل علیہ السلام ورتوی آدم علیہ السلام په اوګه کې نه وای. آدم علیہ السلام په اوګو باندې کې نه او د الله چې څومره دنیا وا څومره مخلوقات په دې ټولو کې ولا چکر ورک. سل کاله پاسمانونو دې زمکو کې ګرځولې چوغور داد الله پاک د قدرت نه خېدی دادی 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 الله ورته تمام خدای آدم علیہ السلام ته خو وی ورکا ولا چکر چې واپس راغې. نو الله پاک جبرئیل علیہ السلام ته فرمایل ورشه د جنت نه خیسته جوړه راوړه. نو جبرئیل علیہ السلام راغه او د جنت نه د شنو ریخمو جوړه راوړه. هغه آدم علیہ السلام ته ورواغستا پرتګ او قمیص او یو تاج راوړو او هغه تاج چې هغه سر کې سلور ستنې وي. هر یو ستنه د قیمتي زبرجدو نه و او هغه کې قیمتي ملغلرې لګېدلې وي. دا سرنا به کوله چې نور برنا پرې خودا زبردست تاج الله پاک ولا پسر او به ورته د نور یو منبر جوړ کا. نو چې د نور منبر جوړ سن آدم علیہ السلام پاغه کینو او تمام ملائکی ورته وروغته. دا د جمعې ورځ وا او داسې ټیمو چې زوال شو معنا د مسلم داخل شو. نو آدم علیہ السلام خطبه وی الحمدللہ رب العالمین. نو دا د جمعې په ورځ چې دا خطبه پکار ده نو اوله خطبه حضرت آدم علیہ السلام ویلې و. نو آدم علیہ السلام خطبه وی او زبردست تقریر ملائکو ته وکړه. نو علماء وی چې الله پاک پخپل او یا آدم علیہ السلام ته الله فرمایل ته تاسو کا ملائکو ته وی انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. تاسو به وی چې یا الله انسان م پیدا کوا دیب فساد کوي او وینه به تو یی. دا انسان متعلق چې څومره د ضرورت سيزونه پیاله شوا سمسي شوا دیګچې شوا روټۍ شوا اشکرۍ شوا انسان چې کم چیز روزمره استعمالي د دې سيزونو شکل الله آدم علیہ السلام ته خدا او د هر یو سیز نوم ورته خدا دې دانوم دې د دې دانوم دې د دې دانوم دې چونکه د آدم علیہ السلام دې سيزونو ته ضرورت اگر ټول یاد شو دماغو کې کینو او حافظ هم زبردست وا. ملائکو تم الله پاک د دې سيزونو علم ورکا خدا غوي ور سره ربط نو. منګو تاسو چې سکول تلار شو او هغه سيزونه راته استاد وای چې هغه تم ضرورت نه نو ذره نه یریږي. نو د ملائکو نه ییر شو
نو آدم علیہ السلام ورتوی د دې سيزونو سنمونه دي دا مخامخ چخکاری دا سمسئی دا او دا پتیله دا او دا شکرئی دا او دا روټۍ دا او دا ګلاس دا او دا جیک دا دې تسوي هغه نه خویر شو هغه په جیکونو په سمسئی او په پتیلو سکو نو هغه نه ير شو الله ورته فرمایل آدم علیہ السلام ته توایا آدم علیہ السلام شروع شو تمام نمونه ورته وی زرګونو لکونو نمونه الله ورته فرمایل ما تاسو ته نه وی چې زه پوهیږم او تاسو نه پوهیږئ تاسو نورانی مخلوق اس کار مو نشتا او علم هم د سره نشته دکی کمال دا دی چې دا د علم مرکز ما الله ګرځو الله وی ما ګرځولې نو علماء وی د انسان شرافت پر تمام کائناتو دا ګوري په علم دی کله علم نه علاوه بل سیز د شرافت وې نو د آدم علی السلام تفوق به الله پاغیخ کار کړ اوسم دغه وجه د چې کم د انسان د ضرورت سيزونه دي دا انسان بغیر مدرسې یادای او بغیر سکول او بغیر کالج یادای کله زمونږ استاد ضرورت سيزونه لکونو نه اوړي لیکن ارچا تخپل یادېږي او تیریږي نه هغه د پر سکول نشته مدرسه نشته کالج ورته نشته هر چا د دې سنوم دې د دې سنوم دې د دې سنوم دې هر چا لورځي ځکه آدم علی السلام دا پیل ذکر او داسې ذکر چې داغه په بدن کې دن نشو نو چې څومره انسانان رستو راځي نو د ضرورت سيزونو د نمونه د پار سکول کې داخلي ته ضرورت نشته کالج ته نشته خود به خود باورته یادي اگر کاغذ زرګونه او لکونه سيزونه دي آدم علیہ السلام مناظره وکړه او د علم او د شرافت اظهار وکړ ملائکه وی یا الله یقینا ستا خبر دي اشتیا ده چې ستا په دې مخلوق کې کم کمال دی هغه مونږ کې نشته دی عالم دی او مونږ عالمان نه یو ورته وی چې دی عالم دی نو اوس به ورته سجده لګوي د عالم تعظیم په تاسو واجب دی شابه سجده ورته لګوي هغه وخت کې سجده لګول رواو یا سجده الله تعالی آدم علیہ السلام قبله وا او یا ناروا دي ته وای چې الله درته وای دا کار مکه او ته کې دي ته ناروا وای او دا خو الله ورته پخپل وی چې سجده ولګوي نو چې الله درته وای بیا خو ناروا نه الله ورته وی سجده ورته ولګوي چې د عظمت او کمال تاسو په زړونو کې دن نشي نو تمام ملائکو آدم علیہ السلام ته سجده باندې پریوت شیطان نیغ ولاړ دی الله ورته وی تاولی سجده ونکړه شیطان ملائکو کې لوی عالم امام واقعی سے وای شیطان چو هغه به اول اسمان کې ملائکو ته درس ورکاو د ملائکو استادو نو په علم باندې ګوري سره نه بچکیږي چې د الله فضل نه علم وسره خدا الله فضل نه ور سره ورته وی ولې دې سجده ونکړه ورته وی زه خود ته سجده نکو دا تا د خوري نه پیدا کړي او زه د اور نه پیدا کړم اور کې دهشت وی پاور کې تکبر وی پاور کې جذبه وی او خور څه شه ده ارزوک په خپېګ وی خلق ورته لته ور کوي هغه ورته आवाज نه ور کوي عزت ته سجده ولګو ورته وی ته دنه بهتري ویاو وای زما د حکم خلاف ته او ک فخرج انک رجیم اوزا ته زما د دربار نه رټلې شوی مالی دلی نه خو یو عالم نم یوري دلی دی
وی د آدم علیہ السلام د پیدا کېدلو خبر لا نه وا، الله شیطان رو غوښته، ورتوی ابلیسا یو غلام چې د مالک نه مخالفت کوي، مالک غلام ته وای دا کارو کا او دې داغې نه انکارو کی نو سزا ولا پکار ده کنه ده پکار؟ شیطان ورتوی او سزا خو ولا پکار ده، ویسه سزا پکار ده، وی دا مالک به دا غلام د خپل دربار نه اوچړي، وی دې سزا ده ویاو ویلو کا دسخط، وی دا الله ته دسخطو کو چې او دې سزا ده، دلته چې سجده نه لګولا الله ورته وی زما د دربار نه وځه، و یا الله په یو سجده 50,000 کاله می تا ته سجدي لګولې دي، هغه یو طرف ته په یو سجده نه کولو ما د دربار نه شړې، وی دا ستا دسخط، وی دا فیصله خو ستا وه، تا نه ما تپوس ونه که ستا د فیصلې موافق ځه. شیطان پیش شکار خو خراب ده، ورتوی یا الله یو سوال به می قبلې، وی قبلو موایا، وی زما دا زندگی با تر انسانیت پورې باقی پرې دی، څومره چې دنیا کې انسان اوسېږي چې زم ورته ژوندی ما، خو چې انسانان ختم شي چې زه بیا مړ شم، وایزا چې څومره انسانیت دنیا کې ژوندی وي ته به ژوندی وی. دویم نمبر سوال، وای مال دومره طاقت راکه چې د په دې رګونو کې ګرځم او دې گمراه کوم، وای زه در مې کا ورته وی یا الله دو سوال دې راته ومنل، یو دې زندگی راکړه او بل په د مسلط کم، اوس زما خبره واوره، زما دې ستا پزات قسم وی، زما دې ستا پزات قسم وی چې زبا دا انسان جنت ته پرې نه دم، دې چې کوم لار باندې را روان یو جنت ته تلی، هغه لار کې به ورته ناسته، مستبر رواني لار کې به ورته ناسته، روزه بنی سی لار کې به ورته ناسته، حج بکای لار کې به ورته ناسته، نه به مزدکار یو نه به حج او نه به روزه، او کبه دې کارو نشو دکی را کولی چې نه اخوا کېږه خی طرف نه بر اعظم گس طرف نه بر اعظم، خو تبا انسانانو کې اکثر خلق ستا د نعمتونو قدردان پیدا نکی. الله ورته فرمایل لعینا څوک چې زما بندگان دي او زما سره تعلق دی ستا پاغوی اړو تسلط نشته، اچھا څوک زما بندگان ندی او ستا سره ملګرتیا ده، زما دې په خپل خدای قسم وی ستا سره به زه د هغوی نه جهنم ډکو. الله دې مونږ او تاسو ته بچي. نو شیطان ته به ګوري ویښ کېنئ، ویښ د شیطان تاریخ درته وایم چې دا څوک دی او د ده څه پروګرام دی، انسان څنګه ګمراه کوي. نو چې د آدم علیه السلام دا واقعه ختمه شي نو بیا درته وایم د لډیر چلونه ورزي او دا ډیر فریبي دي او مسلمانان گمراه کوي او موږ او تاسو ټول سره چل کړي، نو دا ټول چلونه درته خیم چې الله پاک هم دې بچ کی. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام ته سجده نه لګول او ملائکو سجده لګول. حضرت آدم علیہ السلام چې ملائکو ورته سجده لګول دې پاغه تخ باندې پروت ته خوب ورغی، چې خوب ورغی ودشو، چې ودشه په خوب کې یو خسته بیبي ولیدا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ. دومره حسن الله ورکړو چې دې حیران شو، دې هغه زنانه ته په خوب کې لاس وراچي هغه ته رستو کېږي، دې هغه محبت کې غرقاب دې خو چې سترګې را وغړولې نو حوا بیبي ورته ناسته. دغه ټیم کې
الله پاک دا حضرت آدم علیہ السلام دا گسی پختین حوا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا کر. آدم علیہ السلام لاس ورگت کا اللہ ورتوینا پہلا بنی کاتڑی بعد کے بداستا بی بیوی نو دا دا جمعی دا مزن بعد وا دا دیو جن دا منگ فقہا وائی چو سوک نکاح تڑی نو دا جمعی دا مزن بعد بتڑی نو اللہ پاک ورطا نکاح تڑلا او مہر ورطا مقرر کچ زما پا آخری پیغمبر بانے با درود شریف ہوئے. نو علماء وی لس کرتا یا شل کرتا آدم علیہ السلام پا آخری پیغمبر بانے درود ہوئے. آدم علیہ السلام فرمائے یا اللہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سوک دے. اللہ ورطا فرمائے دا ستا پا اولادا کی ستا پا بچوں کی دا ٹولو نا آخری پیغمبر دے او کدے ما پیدا کرے نوے نو ما تن پیدا کوئی او دے ملیکو چی سجدہ لگولے دا گورے تا تا نا دا زما دا دے محبوب اغا نور تستا پتندی کی اغا نور دے نو ملیکی بورتا مخامخ ولانے نو آدم علیہ السلام فرمائے یا اللہ دا نور راوال او زما پا دے کٹو گوتو نکانو کے کیرا چی زیم دیدار کو نبی دا آدم علیہ السلام دا دے کٹو گوتو دی نکانو کے کیخوی بیا با آدم علیہ السلام دا غی دیدار کو یو روایت کے راضی کہ حضرت آدم علیہ السلام دا دوار دا غٹو گوتو دا نکان چیدی دا خپل کرو نکاح اسوا حوا بی بی تا دا جنت نا خیست جامع را لیا غی واغستے. اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام تو فرمائل تاسو د خزی او د خاون نکاح شوا تاسو لما کور تیار کړل بنگلا مودل تیار کړل. نو جبرائیل علیہ السلام راغه او د جنت نے زبردست بوراق راوستو دا سے بوراق چې مزل به د سترګو پرب پانے کا نو هغه آدم علیہ السلام ترا وستو او بیا لاړو جنت کې زبردست اوخو کتا نو هغه حوا بی بی لرا وستا نو آدم علیہ السلام پاغه بوراق باندې سور کا او حوا بی بی پاغه اوخ باندې سور کړه او دوړه په والو ته نو پهلا الله پاک ورته په دی و اسمانونو کې چکر ورکړي او به د جنت دروازې ترا وستا. آدم علیہ السلام تعالی فرمایل تاسو لما کور تیار کړی زمون شریعت وای څوک وعده کوي نو پهلا بزان له کور تیارای. آدم علیہ السلام چې وعده کو نو الله ورته پهلا کور تیار کړو. دوی مدا چې دا کور د آدم علیہ السلام او حوا بی بی د آدم علیہ السلام تابع و پکې اوسېدا. قران کریم کې الله فرمایي و یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ. آدم علیہ السلام تم اوسېګو دا بی بیم ځان سره اوسوا. نو زمون علما وای کور به د خاون وی او دا خزه به د خاون په کور کې اوسېږي. زمونږ استاد علاقو کې دا رواج دی چې خزه پسې کور لیکو دا غلط رواج دی او د شریعت او د اسلام خلاف دی. ګوره دا وته په خپل لور باندې کور وانه هغه وی کور زما دی گاړې زما دی دا صوفي سے پکې سکای نو هغه د صوفي سے وړو خیال نه ساتي لګه مو د پس هغه صوفي سے د کور نو باسي ځا زموږ شریعت وای کور به د خاوند وی نو چې کور د خاوند دی لیو به خاوند کوي کبرګه پکې ماته شي خاوند به ټیک کوي لاندې پرسونه به د کور نظام په خاوند باندې دی. کور به خزي پسې نه لیکي لور پسې نه لیکي دا غلط کار دی. خزبا د خاوند تابع وي په دې کور کې. نو الله ورته فرمایل ما تعالی زبردست کور تیار کړي. آدم علیہ السلام د جنت په دروازه کې ولاړ دی خسته خوشبویان راځي وی یا الله څومره زبردست کور دراله تیار کړي. الله فرمایل دا ستاله می تیار کړي او ځان سره بدا بی بی پدې کې اوسه او سچ خوري درته اجازه ته او دې کې ور کې وردن نشو
زرګونو لکونو ملائکی دی وسره یو زبردست جشن دی. جبرئیل علیہ السلام راغی او د انګورو یو وږی ورته روسو کو او هغه وږی څومره هغه دومره غټ وږی چې دا هغه 3 ورځې د هغه د سوري لاندې مزل کېده نو هغه وږی نه ختمېده. دومره غټ وږی ورته روسو کو. حضرت آدم علیہ السلام ته فرمایل د دین خورا. نو علما وايي آدم علیہ السلام په جنت کې پهل انګور خوړلیو او د ټولو نه اخر د غنمو دانه خوړه چې واخیر روانه ده. آدم علیہ السلام د انګورو ویږي تکینا سیده یو قیمتي تخبانی او حوا بیبي ور سره ده دواړه خوراکه کوي. علما وايي دا سنت طریقه ده چې څوک واده وکي او خزه خاوند دواړه کور کې کینی پهله به خواږه خوري. زمونږ استاد علاقو کې دا رواج دی چې زنانه ځان سره د پلار د کور نه الوار وړي یا خوږ سیز وړي. دا سنت طریقه ده. نو آدم علیہ السلام چې کور ته دننه شو نو پهله خواږه انګور خوړه. دغه سنت اوسم باقی دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مسلمانانو، تاسو ته ما د حضرت آدم علیہ السلام واقعا شروع کړي وا. چې دا د انسانیت ابتدا وا. انسان بخپل ابتدا تګوري چې زه الله پاک څنګه پیدا کړم. زما دنیا ته دراتک ایسا کمایا وا او دراتک په صورت کې ما سره زیاته او بدی چا کړي. نو الله د آدم علیہ السلام واقعا د رسول الله مبارک امت ته ذکر کړي چې پاغه کې 3 سيزونه بیانېږي. یو د انسان اعزاز چې انسان الله ته څومره ګران دی. دویم نمبر د الله پاک احسانات چې الله پاک په انسان باندې څومره احسانات کړي. او دریم نمبر د شیطان دشمنی چې شیطان د انسان بیا خاص کر د مسلمان یو خطرناک دشمن دی. د زړې زمانې نه انسان سره او مسلمان سره دشمنی رانیولې ده. نو مسلمان چې دنیا کې وخت یې د تبویخ کینی ګوره کنه دا ډېر مکار دی او فریبی دی او ډېر چلونه ورزي ورته. الله دې مونږ او تاسو ته بچ کی. نو د دې واقعي د کول او دې باندې ځان پویول ضروری دي چې د انسان په دماغ کې دا درې واړه خبرې پروزي. علماء د تاریخ لیکلي ملائکو حضرت آدم علیہ السلام او حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ آدم علیہ السلام پیو بوراق بانی یا پیو اسمانی سور کا داغین میمون او حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ تے د جنت نہ اخرا وستا.
او الله ورته فرمایل ملائکو تاسو ټول دې دواړو سره شئ او په دې ټولو کائناتو کې چکر ورکړئ. دا الله چې څومره مخلوقو اسمانونو او اطراف د ځمکې او پاغې باندې د یو ډلې په شکل آدم علیہ السلام او حوا رضی اللہ تعالی عنہ د ملائکو نمخ کیو یو زبردست تاج پسارو زبردست قیمتی جوڑا او پټولو اکناف د عالم کې ولا چکر ورک واپس د جنت دروازې لراوست. آدم علیہ السلام باندې د جنت د دروازې خوشبو لګیدا. الله دې زمونږ استاد نصیب کړي. مسلمان چې د دنیا نزي او الله پاک ته راضي شوی نو ملائکه ول سیو وروړي هغه سیو د جنتی او دته د پوزي ته ونی سی هغه دومره زبردست خوشبوئی کوي چې دا جنتی دومره مستی کې راولي چې ددن روح لا شو پته ورته نه لګي. نو وای چې جنت به څومره خستای. بعض حدیثو کې راځي چې څوک د دنیا نزي او الله ته راضي الله ورته جنت کې بنگله وخی بنگله کې ورته د هوران وخی دغه هوران او بنگلو ته ګوري دومره مستی کې راشي چې روح تلال شي او پته ورته ورلګي. نو د جنت خوشبوئی او د جنت لیدل دا ډېره لویه خبره ده. آدم علیہ السلام او حوا رضی اللہ تعالی عنہ د جنت په گیټ کې ولاړ دي او د جنت خوشبوئی په لګیدا. نمبر زبردست مزه ورکړه. یا الله من جنت ته داخل کا. الله ورته فرمایل صبر وکي. د جنت چې څومره غلمان او حوري وي او ملائکې وي الله ورته اعلان وکړ چې زما یو بندا او زما ته بندا بیبي جنت ته روان دي. تاسو داسې چلو کوي چې د جنت بنگلې نورم صفا کوي چې حسن اخکار شي او حورانو ته وایي چې خپل زارونه خسته کوي. او تاسو د جنت سنگار را بار کوي چې آدم علیہ السلام او حوا رضی اللہ تعالی عنہ درځي چې جنت خپل ټول حسن ښکار کوي. لکه د دې دواړو واده شوی دی او د واده کور دی. د دې وجه علما وایي چې د چا واده وشي نو دوی به کمره ښایسته کوي چې کومه کمره کې دوی اوسېږي. دا کمره ښایسته کېدل د آدم علیہ السلام د دې قصې نه راوتي. موږ تاسو علاقو کې ورته ډولۍ جوړو په ډبل بیټ باندې کمره رنګ کو ښایسته کوي. د قرنګ الله پاک جنت ته وی خپل حسن راخکارا کا. دا د آدم علیہ السلام او د حوا بیبي او اعزاز الله دې مونږ او تاسو ټول جنت ته بوزي. جنتیان چې جنت ته ځي بدقه سي الله پاک اعلان جنت ته کوي چې زما بندگان درځي تاسو خپل حسنونه راخکارا کوي. رسول الله مبارک فرمایي د معراج په شپه باندې زه جنت ته لاړم یو ښایسته بنگله مې ولیده دومره حسن پکې و چې زه نشم بیانولی. د دې بنگلې مخې ته یو باغچه وه دومره ښایسته باغچه وه چې د هغې حسن نشم بیانولی. د باغچې مخې ته یو وله روانه
او د ولی مخې ته غاړې ته یو زنانه ناسته وه، الله ورته داسې حسن ورکړو چې زما په خولې د هغې صفت نه راځي. هغه لګیا وه، اوبه به یې راواغستې د دې ولې نه او مخ ته به یې اچولې، خو چې مخ ته به یې اوبه واچولې حسن به یې سیوا شو، بیا به یې نورې راواغستې نو حسن به یې سیوا شو. ما جبریل علیہ السلام ته وویل جبریل دا بنگله د چا ده او دا هورج د چا ده؟ وی قربان ته په خپله پوښتنه وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زورل ما دا هوري نه تاسو کو دا بنگله د چا ده او ته د چا بیبي؟ راته وی دا بنگله د حضرت بلال ده رضی الله تعالی او زه د حضرت بلال بیبی ما. اللہ پاک را تفرمائی دی اے دا بلال بی بی دخپلی بنگلین را بہر شو مخوینزا انتظار کوا دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چستا دا حسن نورم سیواشی نو دا بلال تر راتگا پوری بزل گیائم و مخبس پاکوم چو حسن مخکارشی دا غیوی عزازو. آدم علیہ السلام تا اللہ جنت خیستک قرآن و ارتزان خیستک و سنگار ٹول لاخ کارک. اللہ آدم علیہ السلام تا فرمائل ہوا بی بیت چور زائی جنت دروازین چی دن نشو چو سمرد جنت عملوا ٹول ورطا پا استقبال کے ولا دمر یولے اعزاز او دمر یولی اکرام اللہ پاک انسان تور کرے بڑے. منگو تاسو خپل ځان پیژنو نا اللہ تا منگ سمر گرانی. جبریل علیہ السلام تا اللہ فرمائے تیل آدم علیہ السلام او حوا بی بیت دی جنت کی چکر ورکا. آدم علیہ السلام او حوا بی بی لے پا جنت کی چکر ورکا ورتوی دادا انبیاء کرام زین دی دادا صدیقین زین دی دادا غی بنگلی دی دادا شہداء دی دادا اولیاء کرام دی دادا عام و مومنان دی پیغمبران علیہم السلام کی دادا دی پیغمبر دے دادا دی دے دادا دی دے طول جنت کی چکر ورکا جنت فردوس تا داخل شو کہ داخل شو اللہ دے زمونگ استاذ نصیب کی جنت فردوس کی یو بنگلہ ولیدا دا سی بنگلہ و چی پدے ٹول جنت کے نوا او پاخیری چھت کی یو تخت لگے دل اگا تخت دا پاسا دشنو ریخم و قالین خورس اغیر پاسا کرسی لگی دلی وی وسا و کرسی گیر چاپیرت خادمان ولاڑو تا انتظار. جبریل علیہ السلام تا آدم علیہ السلام فرمائی ویدا پنگلہ دا چا دا او دا تخت دا چا دے او دا خادمان دا چا پہ انتظار دی ورتوی قربان دا ستاسو کمرہ دا ستاسو بنگلہ دا دیکھی بتاو حوا بی بی وقت کے روی دلتا آدم علیہ السلام مروخت و تخوانے کینا سیدھا اغد آدم علیہ السلام بنگلہ بیا خواتا و سارا یو بلا کمرہ دا شنو دا سرور خمو چی دینو دغا پردی ورطا خوریوی او دن پاکی زبردست پالنگونو نو چی دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی بکل اخپل منزونو کی ملاقات کی دو نو اغی کمری تا بدن نکی دو پردی بی اخت تکری. شیطان خبار پاتیو شیطان ملیکو نتپوسو کووی اغا آدم علیہ السلام سے دا چا دا وجہ نا چیزا اللہ دا دربار نو شاڑلم اچھا تلا ورطوی تنی خبر ویناوی اخو جنت تلے دے
او داسې اعزاز او اکرام الله ورکړی دی او یو زبردست بنگله ده او ټوله کیسې ورته وکړه نو زړه کې نورم کینه رو پارېده. کینه ډېر خطرناک څیز دی. علما وایي اغلام ګناه ده خو کینې ته نه رسي ورې. زنام ګناه ده خو کینې ته نه رسي. کینه دې اله پرېږدي چې ایمان نه دې خلاص کړي ورې. د کینهګر پهله اعتراض دا دی چې یا الله دا سړی د دې قابل نه و دله دې ورې ورکړي. په الله اعتراض کوي او په الله اعتراض کول ګورې کفر دی. مونږ او تاسو دې ته خیال نه دی کړی ورې. که څوک په ښه ګاډي کې وګورو ښه ځمکه یې ښه کور یې مونږ دا دله دا چا ورکړه یا دا الله بنده الله ولا ورکړه تاله به م الله درکړي. د ټولو په شریکه رب دی ته ولې خفه کېږي؟ من ټول د الله پاک بندگان یو الحمدلله چې الله غوندې خالق لري. ستا ولې څوک نشته اغله ورکوي تاله به هم درکړي. مه کوه کینه. ګورئ ایمان شیطان 50,000 عبادت کړو 50,000 کال. کینه دومره خطرناک چیز دی کم دیتے ورسو. شیطان ملائکو ته وی ښا هغه ته الله اعزاز ورکو جنت دی او بنگلی دی ویاو ویلې ګورم به ورسره پرېږده مې چرته راغې د جنت ورسره کېناستې. څوک به د جنت ورسره تېرېده ورته کتبې. څومره وخت د جنت ورسره ناستو انتظار یې کو 300 کاله. دې ته دشمني وایي. دا الله مونږ او تاسو ته ښایي چې 300 کاله تاسو د پلار د نقصان دپاره د جنت په ور کې انتظار کړی دی. ګورئ علي واپس شوی دی چې پهلې خپل کار کړی. ګورئ 300 کاله د جنت په دې ور کې ناست دی. څوک تېرېږي نو ګوري. دې کې یو ملایکې نه تپوس وکړو ای ورته وایي څنګه دلته ناست دی؟ ورته وایي یاره آدم علیہ السلام سره مې کار دی چې هغه چارته دی. هغه وی هغه دومره لرې دی جنت فردوس کې دی او جنت فردوس په منځ کې یو بنگله ده او هغه د هغه بنگلې په آخري چت کې دی. هغه سره ملاقات ګران دی. ورته وی ښه انتظار کیو دی کې طاووس راغی او مارغه تاسو یې پېژنئ. طاووس ته وی داسې د جنت ور کې تېرېده. طاووس ته وی خبره واوره. وی څه وی؟ وی ما سره یو قیمتي د نصیحت یو خبره ده. ګورئ او زړه مې دا دی چې تاله وکم. ویلې وکه که نه وی داسې نه وی زما یو شرط دی. ویل هغه به پوره کړي او بیا قیمتي خبره ده د کروڑونو روپو اچاته نه کوم خو طالب یو نوې څه شرط دی؟ وی دا راته ووایه چې ته کوم ځای کې اوسېږې جنت کې بیا درته خبره کوم. هغه ورته وی آدم علیه السلام چې کوم جنت کې دی د هغې د باغونو زه طاووس یم. زه هغه ونو کې ګرځم راګرځم. ویلې بس اوس یې درته کومه خو یو کار به کې ما به وړې او هلته به مې چې دی نو هغه د جنت د آدم علیه السلام باغونو ونې خواته به مې کوزې. ورته وی نه دا خو نشم کولی ځکه ته خو الله د خپل دربار نه شړلی. ستا په تعلق کې او ستا په دوستانه کې خو مان الله خفه کړي. خو یو کار دی یو کار به درته وکړم یو بل څیز دی هغه دله راولم کېدی شي هغه ستا مطالبه حل کړي.
وی سوک دے وی غم مکو لاړه په جنت کې یو مار اوسېد. هغه مار دومره اوچتو لکه د اوښ عمره او سر د کافورو، نور بدن چې دی هغه د زبرجدو غوندې پرنګ کې و. بعض علما وایي د زبرجدو غمی پکې لګېدلی. هغه مار ته یې وی چې ستا یو مېلمه راغلی دی او د جنت ور سره ولاړ او تاله څه قیمتي خبره روړې ده او غواړي. بس مار را منډه کړه د جنت ور تران دی ناسته ورته وایي څنګه چلې؟ وی یو قیمتي خبره مې روړې ده او یاره تا باندې ډېر ګرانې د خیر خواهی خبره د طالب حکم وی وکړه که نه؟ وی نه که نه. وی زما یو شرط دی. وی څه شرط دی؟ وی ما به هغه باغ ته بوځي چې کم باغ د آدم علیه السلام دی. ورته وی ته د جنت نه بند دی، الله د خپل دربار نه شړلې او د جنت په دې ګیټ کې ملائکه رضوان ولاړه ده. د دې ګیټ نه چې اوړو جنت حدود ته داخلي کو دلته ملائکه ده څوکیدار ده، اخو دې نه پریدي. نو زه تا څنګه یو سم؟ ورته وی خله کولاو کا تب خله کولاو کې نو زه به ستا دې خله کې دن نشم، نه بس بیا بدن نه لاړ شو نو رضوان به دې نه وي. هغه ورته وی بس را دن نشه، خله ورته کولاو کړه، شیطان پکې دن نشه. ملائکه رضوان گیټ نه واوړېده، هغې ته پته ونه لګېدله دننه پکې پروت و. مار ورته وایي چېرته دي یو څه؟ وی ګوره ته خو د آدم علیه السلام په جنت کې اوسېږه ویاو. وی آدم علیه السلام چې دې جنت ته راغلی دی نو ما ته ملائکو یو خبره کړې ده چې الله ورته فرمایلی دي ټول جنت کې چکر لګوا خورا، لیکن یو ونه ده د غنمو دانه دا به نه خوري. ویاو وی هغه د غنمو دانې سره مې کوس که، بس هغه ونې سره مال ته کوس که. دا ونه د آدم علیه السلام ته دې بنګلې سره ښي طرف ته دا ولاړه وه د بنګلې ته نږدې، او دا داسې ونه وه چې د دې یو یو دانه چې وه علما وایي یو یو دانه هغه د اوښ د سر عمره وه او تک سپینه وه د شاتو نه ډېره زیاته خوږه وه او داسې خوشبويي او حسن به یې کو. الله ورته وفرمیل آدم علیه السلام او حوا بیبي دواړه چکر لګوئ، څه چې خورئ جنت کې به ستاسو دي، ولیکن یو خبره ده چې د دې ونې نه به خورئ نه. دې نه ګورئ تاسو بند یې. ډېره ښه ده. شیطان یې هلته کوز که. شیطان ځان سره یو شپېلۍ وړې وه، یوې ځان سره ډول وړی و، ډبی یې چې بس خپل سامان یې راوویسته د مداریانو غوندې او زبردست شپېلۍ واله او ډول یې مو و. دا د شیطان پروګرام دی چې خلک دې څیزونو ته راغونډوي. تاسو ښه خلک یې ګانې مانې نه اورئ، دا د شیطان مزمار دی او د شیطان بانګ دی. وایي د چا غوږونو ته ګانې راځي او ډمتوب راځي، چرته هم جنت ورته ګورې نه میلاوي. تا اوس نو سره دوستانه جوړه کړې ده، د دغه سامان مامان راوویسته مداري او چغې جوړې کړې او اواز یې دومره خوږ و د امتحان خبره وه. دغه چغې او اوازونه د آدم علیه السلام بنګلې ته ورسه. هغه ستا روچت که څه چل دی؟ دومره خوږ اواز راځي چې وګوري صاحب ناست دی ونې سره، آدم علیه السلام او حوا بیبي راکوز شه، ښه څه چل دی؟ دی ورته په ژړا شو. بعض علما وایي چې شیطان جنت ته دننه نه دی تللی، دا ټول پروګرامونه د جنت د دیوال سره کړي، ځکه شیطان د جنت نه بند دی. او عام مورخین وایي نه،
شیطان د جنت نه بند د نعمتونو د حاصلولو لپاره دا خو د ابتلا لپاره راغلی نو دغه ټیم د آدم علیه السلام د ابتلا لپاره چې دی نو دننه شو نور ځکه بند دی. بهرحال یا د دیوال ناخوا یا خپله ورغلی آدم علیه السلام ورته وی خیر ولې جاړې ورته وی صبر وکړه زه لږ وجاړم او زړه مې ډېر زیات غمجن دی او دا غمجن سړی چې وجاړي نو غم یې سپکېږي. دومره یې وجړل دومره چې آدم علیه السلام یې متاثره کړ. ورته وی خبره کوه وی خبره دا ده چې ستاسو دا بنګله مې ولیده او دا ستاسو دا جوړه مې ولید چې ښځه او خاوند څومره ښایسته یې او څومره ښایسته بیبي ده. علما وایي حضرت آدم علیہ السلام د حوا رضی اللہ تعالی عنہا نه ښایسته خو زنانو چې کوم د حسن اوصاف دي هغه چې حوا بیبي کې څومره وو نو د جنت په حورانو کې هم نه وو ځکه حوا بیبي به چې سر ګمندو نو خواته به ورته شاته بېشماره حورانې د حوا بیبي هغه د زلفو دیدار ته ولاړې دومره حسن الله ورکړه. وی ستاسو دا جوړه او دا ښځه او خاوند او دا بنګلې وی کاش کې دې کې همیشه اوسېدی وی همیشه اوسېږو که نه وی نه که نه وی دا ونه چې دا د دې دا دانو ته ګوره څومره ښایسته دي او دومره خوندورې دي او خوږې دي دې ته شجرة الخلد وایي. دا داسې میوه ده چې دې نه چا وخوړه نو همیشه به جنت کې دا خصوصیت د جنت په یو میوه کې نشته او الله د دې نه منې کړي یی که نه یې منې کړي و یا منې کړي نو تاسو د دې نه خوراک کړی وای نه وی آدم علیه السلام به چې کله باغ ته رادننه شو او دا ونه به یې ولیده نو ډډه به یې ترې وکړه وی ځکه چې الله منې کړی ورته وی دې ته شجرة الخلد وایي که نه کاش کې د دینم خوراک کړی وی همیشه به اوسېږي. آدم علیه السلام عزت خورم نه هغه ورته بیا شروع شو بس هلته پوخ دی راو خو چې آدم علیه السلام به د منګلې نه راکوزېده نو ده به یو ځل شپېلۍ راغسته او اعلان بیا ورته کوم. شیطان پوه شي چې آدم علیه السلام خو خبره نه مني ورته وی آدم علیہ السلام زما دی د الله په ذات قسم وي چې زه چې کومه خبره تاسو ته کوم نو دا د خیر خواهی کوم زما دی کې هېڅ لالچ نشته اخو چونکې د انسانیت ابتدا وه او آدم علیہ السلام د الله پر ګزیده پیغمبرو خو چې د الله نوم یې واغسته نو یره وایي شیطان به رښتیا و ځکه څوک د الله په نوم باندې به دومره جرأت څوک څنګه وکړي چې د الله په نوم به قسم وخوري او دروغ به وایي. حوا بیبي ورته وی آدم علیه السلام زه به دا دانه به اول زه وخورم نو که په ما څه چلو شو نو تی مه خوره او که په ما څه چلو نه شو نو بیا به ته وخورې نو زنانه خو ناقص العقل دي دی د بل په خبره ډیر زر دوکه کیږي. نو حوا بیبي ورله او د هغې نه دانې روشو کولې بعض علما وایي 3 موټې ترې روشو کولې یا 3 دانې ترې روشو کولې 2 دانې 2 موټې ځان سره ایثارې کړي یوې آدم علیه السلام له ورکړې. اللہ پاک کو فرمائل چتا ځان له 2 ایثارې کړي او آدم علیہ السلام ته دی یو ورکړه ځان له دې سي 2 کړي او آدم علیہ السلام ته دی یو ورکړه په میراث کې به تاسو عیسی الټا کم نو سړی ته به 2 حصے ملاويږي زنانه ته به 1 حصہ ملاوي الټا وکا اوسم په میراث کې سړی ته 2 حصے ملاويږي زنانه ته 1 حصہ ملاويږي او الله ورته فرمایل چې تا خپل خاون سره چلو که ځان ته دې 2 حصے واغستې هغه ته 1 نو تا نقصان وکړه چې نقصان دی وکړه
دا اغا نقصان اظہار بستا پا عقل کے استا پا دن کی اخکار کی نو اس زنانا چوی دا پمیاش کی شل ورزی منزون کئی او سڑی دیر ورزی کئی دا دو سڑی دا دی دو سڑو دو گوار سے کی گی او دو زنانا دا یو سڑی پا زیبانی ادری اغا نقصان پا کرا رہا دا اللہ فیصلہ ودا سی حوا بی بی چی داناو خڑ اس پی انسو آدم علیہ السلام تیوی چی پا ما اس انسو زبا یوازی جنت کی سکو چی زبا ہمیشہ اسیگا محتبب تبرانا تلے تم اخرا وہ چی آدم علیہ السلام سنگ داناو خڑو خیٹ تلارا فوراں تی اغا تاج پور کش اغیبانی چی کم تاج و پا آدم علیہ السلام اغا تاج تی پور تلار جنتی چکم لباسو اغا خکا تلار یک دم چکم نورانیت و رناگانے وے اغیبانی تیارو خڑوالے راگے چی خڑوالے راگے و بدن مبارک اخکارشو بس من دیکھڑا کوئی سے چکار کو خراب ہے شیطان دا سے چلو که چروغن دی اغا سیزون میزون سامان مامان راوا غستا اورو تختی چه بس کارو شو وسی نچی عذاب نازل شی نظام خو بدل شو ما ٹک دا اللہ نا سوال کرو چی یا اللہ دا قیامت تا ورزی پوری با انتظار کے خو قصہ خو بدل شو اسینا چی پہل را لے عذاب رانی کی دمرا مکار دے و فریبی دے بدل بانے کارو کی بیا تختی آدم علیہ السلام تو چی بدن خکارا شو دا انسان پا دماغو کی دا خپل حیان الویسیز گری وشت علماء وی کہ دا انسانیت پا فطرتی عقل کی دا بی حیائین یو غٹ جرم و یو غٹ سزا وی نو آدم علیہ السلام تا باغا ملو شو اللہ دے منگا اتاسو طول حیاء دا کی افسوس مسلمان ناغا حیاء لاغ آدم علیہ السلام من ڈکڑا یو ونی توی مالا پانی راکا اوی نانا بلی ونی توی انظر ورطا آوازو کو ویرادا دا اللہ پیغمبر و اللہ تنجدی اللہ با مستاد خاطرہ پا قدر کی پٹ کی والدہ زمادہ تنجامی آدم علیہ السلام دا انظر پانی روش کولے یو بل سر اولا گولے بلا پانا دا غین ایزان لکورتا جوڑا کڑا دا اس چے منگا تاسو درزیانو تا جامع اڑو اوزان لتی جامع جوڑو دا آدم علیہ السلام نظامو پہلا درزی تو حضرت آدم علیہ السلام کا دا دی جنت دا دی قصین راوتے وہ دا خدا پاک نظام تا شیطان اکڑسو او اللہ پاک پلو بندگانو تا پاگا نقصان کے فوائد خواہی چه تاسو ځان له جامې جوړوي نو داسې به جوړوي ټوکړې به را جمع کوي او ځای کوي به او د هغې نه به ځان له کورته جوړه کړي آدم علیہ السلام چې ځان له کورته جوړه کړه او بدن مبارک یې پټ شو الله انذر ته ووې تا زما د پیغمبر قدر وکړه تا زما په پیغمبر حیا واچوله عزت ته واچو د هغه عیبونه دې پټ کړه زبستا سلور قدرونه وکړه سلور قدرونه انذر ته ملوش واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سنت